أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حسب د سورة بقرة آية نمبر 155 نوالا 156 بواي وإن شاء الله الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم او خامخابا ازمیخو کستاسو خامخابا ازماوکو تاسو بشیئین پسشی سرا من الخوف د یری په ذریعه باندې والجوع او د لوږې په ذریعه باندې ونقص او د نقصان په ذریعه باندې کنه من الاموال د مالونو نه والانفس او د نفسونو نه مطلب جانی نقصان کنه والثمرات او د میوو نه. خواص په دې آیات کې الله رب العالمین وایي چې د بغیر ازمایش نه په دې دنیا کې یو کس مطلب تاسو نه پرېدم. ازمایش پر راځي په هر انسان باندې. هر انسان دا خو امتحانګاه ده، زموږ خو به امتحان کیږي، د هر انسان وکیږي، خو د الله رب العالمین د طرفه لکه د قسم طریقو سره کنه چې الله رب العالمین څنګه چاله مقرر کړي. دغه شان لکه نور سورتونو کې هم راغلي دي، بس ما ته خو داسې خاص داسې یاد نه دي، خو مخکې به بیا راشي انشاءالله الرحمن. سوره انبیاء کې دي کنه الله رب العالمین وایي چې لکه زه به تاسو په ښه او په بد حالاتو کې ازماوم. ټیک شو، آیات نمبر ماته نشته پته، خو سوره انبیاء کې دی کنه. داسې نور هم ډېر شي سورتونو کې دي، سوره حدید هغې کې دي کنه. الله رب العالمین وایي چې لکه په اسمان کې او په ځمکه کې چې لکه څوک هم دي کنه، زه به هغه لکه مختلف مصیبتونه به زه په هغوی باندې نازلوم، لکه چا باندې جانونو په ذریعه باندې مطلب مختلف طریقو سره کنه، او هغه به مخکې نه په کتاب کې لکه لیکلی شوي یا قشانته کې مقرر شوي به د هغوی دپاره کنه. او خدا دا چې لکه الله رب العالمین د دعا اختیار ورکړی دی، کوم کس چې دعاګانې کوي صدقې ورکوي کنه، نو هغې په ذریعه باندې انسان لکه الله رب العالمین لکه دغه کوي کنه چې چا دپاره څه مقرر شوي او الله د چا هغه دعا قبول کړي یا صدقه قبول کړي، نو هغه نقصان هغه انسان بچ شي کنه. او لکه الله رب العالمین وایي چې د غم په ذریعه باندې خوشحالۍ په دغه کې په مختلف سختیانو کې کنه، لکه د دې په ذریعه به زه ستاسو ازمایش کوم. یو قسم لکه زموږ ټیسټ دی دا کنه. نو بیا الله رب العالمین وایي چې مخکې کنه لکه سکم انسان چې لکه په دې باندې صحیح مطلب پرېوځي کنه، لکه دا الله رب العالمین د طرفه لکه ځین خلک کنه خوف دیسي چې دنیا کې لکه ډېر دغه دي کنه مونږ سره، لکه دا غمې چې زموږ مطلب یا څوک بیماري کنه، خلکو په زړه کې یری چې آیا دا بیمار دی، مطلب الله رب العالمین زمانه وان اخلي، ټیک شو، یا څه بیماري ونه لګیږي یا څه لکه نور جانی نقصان دا مالی نقصان ونه شي کنه، هر قسم یره کېدی شي. او لوږه کنه الله رب العالمین وایي چې د لوږې په ذریعه باندې به لږه زه تاسو ازمایم کنه. اکثره بعض اوقات خلک وایي چې بس زمونږ دا دغه خواړو ختمیږي نه، غریبي زموږ نه ختمیږي کنه، او موږ صحیح مطلب د الله دغه موږ ته صحیح نه میلاویږي کنه. قسم ګیلې خلک کوي په دې دنیا کې. دا خو اصل کې ازمایش دپاره دا دنیا د جوړه ده، څوک د خوشحالۍ په ذریعه څوک د خفګان په ذریعه الله رب العالمین ازمایي، او خوشحالیانې چې دي هغه مکمل صرف او صرف په جنت کې دي. ټیک شو، ازمایشونه په جنت کې نشته دی، هلته تشې خوشحالیانې دي. نو دا دنیا چې ده نو دا د خوشحالیانو دپاره نه ده جوړه، خو لکه مونږ په نورو سوچونو کې یو که نه چې مونږ به خپل جامېګانې والو، دا به والو، دا والو، په دې به مونږ ته خوشحالیانې میلاو شي،
کورونه ښکلي کو دا که نه خو داسې زمونږ لکه غلط فهمیانې دي که نه په ښکلي کورونو کې په ښکلي جامه کې په ښکلي خوراکونو کې په دې کې مطلب ریل خوشحالي نشته ټیک ده یو ټایم له به خوشحالي راشي بل ټایم له به بل څخه خفګان راشي که نه او د مالونو په نقصان کې الله رب العالمین مونږه ازمایي که نه کم وخت کې لکه بعض اوقات الله مال ډېر زیات کړي نو هغه هم یو قسم دا نقصان کې راځي که نه بعض اوقات انسان سره بیا لکه د دوم یاري چې څوک مې مړ نه کي ټیک شو یا د غلو د غیبه سره او که کم شي پې جو د انسان دپاره غټ ازمایش دی نقصان دی غټ که نه او نفسونه دا چې لکه الله رب العالمین چانه اولاد واخلي چانه مور او پلار واخلي چانه مطلب پلار نیکه که نه دا ټول که نه واخلي او الله رب العالمین وایي چې د میوو په ذریعه هم لکه چاله میوه ډېره چاله لږه که نه الله رب العالمین دغه شان کې چې چاله لږه ورکړي نو به شکر ادا کوي او که چې ډېره ورکړي نو به شکر ادا کوي لکه بعض اوقات انسان د خفګان ورشي نو زیات خلک لکه په ځان باندې راکېږي که نه او چغې سورې دا وهي الله دې مو د هر قسم ازمایش نه وساتي ځکه چې الله رب العالمین خو د دعا اختیار راکړی دی ټیک شو او مور او پلار او بچي دا خو هر انسان لري که نه نو په دې دنیا کې څوک بې څوکه نشته یار دوستي مور او پلاري د چا اولادي د چا سی د چا سی که نه نو دغه دی که نه بس الله دې هر قسم ازمایش نه موږ خو به دغه دعا غواړو چې الله رب العالمین په خپل حفظ امان کې وساتي او الله دې په ټولو له صبر راکړي او الله دې داسې غټ ازمایشونه نه راولي چې موږ ته د صبر ضرورت وي موږ خو به خپله دعا کوو که نه نو او بعض اوقات لکه انسان ته خوشحالي دومره ډېره میلاو شي که نه چې هغه چې دی نو شوخیانې شروع کړي که نه او الله رب العالمین خو شوخي کولو والا کس نه خوښوي او بیا الله رب العالمین وایي چې لکه څوک داسې چې هغوی په دې لکه د الله د طرفه چې پې مشکل راشي او هغه لکه صبر کوي که نه او چې خوشحالیانې پې راشي نو په هغې کې هم د الله شکر ادا کوي نو الله رب العالمین وایي چې هغې کس لا وبشر الصابرین زیری ورکوي صبر کوونکو ته خوشخبري ورکوي صبر کوونکو ته الذین او هغه خلک اذا کله چې اصابتهم ورسیږي دوی ته مصیبت قالو نو دوی وایي کم خلک چې صبر کوي که نه هغوی ته چې کله ورسیږي څه مصیبت قالو نو دوی وایي انا بېشکه لله مونږ د الله رب العالمین یو و انا او بېشکه الیه هغه طرف ته راجعون زموږه واپسي ده څومره زبردست دعا ده که نه او زیات خلکو لکه دغه وایي چې دا لکه څوک مړه شي جو زر لکه دا ووایي چې دا د هغوی دپاره ده که نه چې ان لله و انا الیه راجعون ټیک ته هغه وخت کې هم ویل پکار ده خو چې لکه څه نقصان هم وشي که نه په دنیا کې څه نقصان هم وشي که لوښې مات شي که بل څه لکه خوږ راخوږ شي انسان یا څه که نه بیماري راشي نو لکه په هر نقصان کې دا دعا کول پکار ده که نه چې بېشکه مونږ د الله یو او الله رب العالمین د طرف ته چې ده نو زموږ واپسي ده او که مصیبت په مونږ راشي نو هغه مصیبت چې دی خو په خپله الله رب العالمین راځي او که مونږ خو لکه مرګ خو شته یو نه یو ورځ مرګ خو شوی واپسي خو زموږ الله رب العالمین طرف ته ده نو که د څه خفګان د طرفه که نه لکه مونږ مړه شو نو بېشکه الله د الله یو الله طرف ته واپسي ده الله دې بس دغه به وایو په اخره کې چې الله رب العالمین دې په موږ ټولو مسلمانانو خپل خاص رحم کرم وکړي آمین ثم آمین یا رب العالمین